یوه ډمه وه، بیا خپل خاوند ویستلې ده، بیا د دې ډمې په الورز دا د اوسو دله مخلوق ډېر پسې غمجن و. د ټول واقعي ته راځم او په دې میډیا کې دا اوسني ټول حالات درته په ګوته کوم. څه شی درته په ګوته کوم؟ دا ټول حالات درته په ګوته کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا يدخل الجنة دیوث، و عربي کې دیوث ورته وایي، په پښتو کې دوس ورته وایي. دوس شاته ویلی کېږي، دوس پیژنې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې جنت د دوسانو ځای نه ده، جنت د دلګانو د عزت خرڅونکو ځای نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې په خپل ناموس او د بل په ناموس غیرت نه کوي، نه د ځان عزت ساتي نه د بل عزت ساتي، دا انسان به جنت ته داخل نشي. جنت د خلقو ځای نه ده. اذا فاتك الحياة فافعل ما شئت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله چې د حیا له لاسه ورکړه، چې څه د زړه وي هغه بیا کوه. چې کله د حیا له لاسه ورکړه بیا چې د څه زړه وي هغه کوه. نن په دې میډیا کې د موږ پښتانه دي، دوسان دي، دلګان دي، دوسي په غیرت باندې کوي، بیناموسي په غیرت باندې کوي. پخوا به موږ نور قومونه یادول، پخوا به موږ نورو قومونو ته ګوته نیودله چې دا قوم بې حیا ده، په دې قوم کې بې حیایي ده، په دې قوم کې بې حیا خلق دي. لیکن نن په دې میډیا کې پښتانه دوسي او دلګې له یو بل سره په غیرت باندې کوي، په میړانه باندې کوي. هغه پښتون چې تاریخ د عزت او د غیرت او د شهامت درلودل، نن د هغو غیرتمنو پښتنو بچان ټول دوسان، دلګان، بیناموسان، عزت خرڅونکي شول په دې میډیا کې. نن زمانه کې پښتون داسې دوسي کوي په میډیا کې چې دغه دوسي په افتخار کوي او دوسي ورته دوسي نه ښکاره کېږي. سبحان الله. پخوا خو چې بچا لیک دوسي وکړله ټولو به ګوتې ورته نیولې وای دا دوسي، لیکن نن همغه دوسان او دلګان دوسي او بېناموسي کوي په دې میډیا کې، ورته شټاران وایي. څه شی ورته وایي؟ ورته شټاران. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه درته وایي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درته وایي؟ لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاة والسلام لعنت کړی ده، لعنت یې ویلی ده، لعنت یې استولی ده په هغه نارینه و باندې چې د ښځو په شکل باندې ځان جوړوي. هر نارینه چې د ښځو په شکل د ځان جوړ کړل، شپه ورځې له نامحرمه ښځو سره په مجالسو کې ګډن وکړل، رسول الله در باندې لعنت ویلی ده. د لعنت په معنا پوهېږي؟ د لعنت معنا دا ده د الله له رحمت نه شړلی سوی انسان. الله جل وعلا په شیطان باندې لعنت وکړي، څه ورسره دنیا او آخرت یې تباه او ذلیله سو که نه سو. رسول الله لعنت په داسې خلکو باندې ویلی ده چې وي نارینه او ځان یې د ښځو په شکل باندې جوړ کړی، لباس، خبرې، اخلاق، انسانیت، کړه وړه یې د ښځو په شکل باندې جوړ کړي، خو رسول الله ورباندې لعنت ویلی. الله اکبر. والمتشبهات من النساء بالرجال. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه ښځو باندې لعنت ویلی ده چې کومو ښځو ځان او لباس او غږ او شکل د نرو په شکل باندې جوړ کړي. په دې پښتنو کې چې کومې ډمې دوسانې او دلګانې پیدا شولې او بیا به د نرو جامې په دې لایفونو په دې ویډیوګانو کې ورته اغوستلې وې، دا د اوس قوم او دا د اوس انسانان چې په دې میډیا کې دي، دې به ټولو چکچکې ورته وهلې که بې نه ورته وهلې. زما کار در سره نشته. که ځانونه د محمد رسول الله امتیان بولي، محمد رسول الله په دواړو باندې لعنت ویلی ده.
کوم نارینه چې د ښځو په شکل ځان جوړوي او کومې ښځې چې د نرو په شکل باندې ځان جوړوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در باندې لعنت ویلی ده په چا چې رسول الله لعنت ویل د دنیا او د آخرت تاواني خلق دي الله مو دې وساتي اله العالمین مو دې وساتي اوس نن خلکو ته وایي دا خو شخصي ازادي ده څه شی ده وایي نو شخصي ازادي خو دې په کور کې وکړه له خره سره نکاح کوي له سپي سره یې کوي له ځناوره سره یې کوي له پنځو سره کوي له لسو سره کوي نو تا خو ټوله ټولنه تباه کړې ده تا خو ټوله جامعه تباه کړې ده تا خو د خلکو اخلاق ورته تباه و برباد کړل ای د میډیا دوسانو دلګانو ای عزت خرڅوونکو ای ناموس خرڅوونکو ای بې شرفه قومه چې په دې میډیا کې یاست راتلونکي نسل ته د مو به تاسې پلرونه او نیکونه خو یو څه ګوري له ما سره به حوصله به راسره کوو یو څه خبرې به در باندې سختې وي زه ښه پوهېږم بیا وروسته که کنځلې راته کولې که مو توهین راته کول که مو سپکاوی چې څه مو زړه و هغه کوئ یو څو خبرې راسره واورئ د مو به تاسې دا پلرونه او نیکونه نه وو دا به یو څه په دې نامه یادېدل وایي د پښتنو مشران ډېر غیرتمن او عزتمن وو لیکن نن زمانه کې سبا به بیا داسې دغه دوسانو دلګانو داسې تاریخ پرېښودل چې سبا به داسې حال راځي داسې قصې به راځي چې دا خلق به وایي دا هغه د پلاني دوس د پلاني دله پلاني عزت خرڅوونکي دا نوم به اوریا که مو وانه اورېدل د ما په دې مخ باندې به لاړې راټوکړي اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم لعنت د دې خلکو ځان تیار کړی ده د پالورزو لپاره دغه ښځو د ډمو ډمانو د رسول الله لعنت ته ځان تیار کړی دی د ټیک ټاک د کوینسونو دپاره د دې زړونو دپاره د دې پالورزو دپاره د دې لایکونو دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله در باندې لعنت ویلی چا ای هغه انسانه ای هغه ښځې ای هغه نره چې دا ډمتوب و رسالت و خباست در پکې ده رسول الله در باندې لعنت ویلی دي انسانانو ته به الله جل وعلا په دنیا کې عذاب ورکوي په آخرت کې به عذاب ورکوي دي انسانانو ته به الله په دنیا کې عذاب اعلان کړی ده او په آخرت کې مرته عذاب اعلان کړی دا زه نه درته وایم دا د رب العالمین جل وعلا په قرآن کې په سورة النور کې الله جل وعلا درته وایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه دا آیات خو به در باندې بد نه لګېږي چې درته تلاوت یې کړم ان الذين بشك اغا كسان لانه نسم لمبر آيات ده بسورة النور فلا جاسر القرآن عظيم الشان براواي خلي ورتوقور ان الذين بشك اغا كسان سوق واي رب دي درتواي اغا انسان سيزان مسلمان بولي او پا دي قرآن باندي ايمان راولون كي زان در تخكاركيني واي ورا ان الذين بشك اغا كسان يحبون سي محبت لري خوخوي ان دا خبر خوخوي تشيع الفاحشة سي بحياي خركري في الذين واغ كسانو كي امنوا سي ايماني راولت راكب ولس ورب ميري قسم بي ادمي ريا دمانو دوسانو دلغانو چې 50 میلیونه انسانان مو د جنازې لمنځو کړي په ورځ قیامت بم الله عذاب درکوي په دنیا کې بم الله داسې انتقام درنه اخلي خپل خاوندان به مو وځي چې 50 زره د قرآن ختمونه در باندې وسه ای دوسانو دلګانو په همدغه قرآن کې رب العالمین په دنیا او آخرت کې د عذاب اعلان درته کړی دی اے په میډیا کې عزت خرڅونکو اے په میډیا کې ناموس خرڅونکو اے په میډیا کې بې حیايي خورونکو چې 50 زره قرآنونو نه کفن درته جوړ شي بیا په دې قرآن کې په الله قسم الله د عذاب اعلان درته کړی دی په دنیا او آخرت کې الله به په دنیا کې په عذابونو راګیر کوي په آخرت کې به الله په عذابونو راګیر ان الذين بشك اغا کسان رب درته وایي و اے اغا کسانو چې تاسو دا خوښویه چې بې حیايي خوره کړې په مؤمنانو کې الله د ما په دې خبره په دې پښتو سره پوهېږئ که په عربي درته ووایم رب وایي چې څوک محبت لري چې بې حیايي خوره کړي په مؤمنانو کې
د میډیا د ډمانو ملګرو اکاونټونه مو د دې لپاره جوړ کړي دي چې میډیا کې د دوستانو دلګان سفورت کړي او د دوستانو دلګانو ویډیوګانې ورته نشر کړي تاسو په دې آیات کې راځي او الله قسم سي لایک دی ور کړی د په دې آیات کې راځي او الله قسم سي فالو بیک دی ور کړی د په دې آیات کې راځي چې ملګرتیا مې رب درته وایي زه مؤمن غریب نه درته وایم قرآن الله رب العالمين خالق دي درته وایي وایي چې د دې خلقو ملګرتیا دې وکړه لا دا عذاب اعلان مې درته ده په دنیا او په آخرت په دواړو کې ته ورته غوږ شه قرآن ته دې سم غوږ شه لږ دا د حسد او د کینې او د نفرت شمکې لږ د سترګو نه لرې کړه ټولو دوسانو دلګانو ته وایم او د دې دوسانو دلګانو ملګرو ته دا دوسانو دلګان د مرداري مچان به اوس یو را پیدا کړي د مرداري مچان ته وایم د قرآني آیات ته یوله زه غوږ ونیسه بیا به ان شاء الله درک درته معلوم شي ان الذين الله واي بشك اغا كسان كم كسان يا رب بشك كم كسان يحبون سخوخوي ان تشيع الفاحشه دا خبر خوخوي سبي حياي خوركلي في الذين امنوا بمؤمنانك لتاسدي الله قسم دي چې څومره د پښتنو د دوسانو دلګانو بیناموسانو دمې وډمان دي دا څه شي کوي په دې میډیا کې تاسو دې په الله قسم فحاشي بحیايي خوروي کوي نه خوروي اوس ورته غوږ الله وایي هغه کسان چې خوښوي الله ولا نن مې د یو ډم ویډیو نشر کړی و سخ ډېر لایکونه پرې راغلي دي ابابیل جان احمد زیسی عمر جان عبدالرشید جان بابا عبدالرحمن صاحب نن مو د کوم ډم ویډیو نشر کړی د څومره ډېر فالوور څنګه ورته خوشاله یې خوند دې درکړی ده الله همدغه درته ښیي په رب قسم رب همدا درته ښیي وایي بېشکه هغه کسان چې خوښوي څه شی خوښوي ای ربه چې بېحیایي خوره کړي نشر کړي فی الذین آمنوا په مؤمنانو کې د پښتنو میندې د پښتنو خویندې د پښتنو ښځې د دوی ټیکری چا نه لیدل د باندې نن د نارینهو په جامه کې ټیک ټاک راته جوړوي د څه شي په جامه کې ټیک ټاک دغه د مخې بلا وي هم دغسې راوتلي وي پکې نه د دې شاوخوا بلا وي هم دغسې پکې راوتلي وي نه هغه میندې هغه د پښتنو عزتمنې قدرمن عزت و ناموس چې چا د دوی ټیکری نه سوای لیدلی چا د دوی جامې نه سوای لیدلی نن د ما دوسانو دلګانو عزت خرڅونکو میډیا ته دومره ډمې راویستلې چې ټول شي یې ورباندې ښکاره کړل اوس غوږ سره څه درته وایي وایي ای هغه انسانانو چې تاسو خوښوي بېحیایي په مؤمنانو کې خوره کړي لهم عذاب الیم د دې خلقو دپاره دردناک عذاب ده فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې پاپه خو به مې نه یې ورباندې لګولي الله لګولی دوی خو ډاري کله کله ما ته راسي د زړه سره نو څه وایي راته وایي ټاپې لګوي څه شی لګوي وایي ټاپې دا د قرآن حکم ده د رب حکم ده که د ما ټاپه ده ای ذلیلو ای شرمېدلو ای عزت خرڅونکو ای ناموس خرڅونکو ای دلګانو دوسانو دا د ما ټاپه ده او که د ما او د تا د رب حکم ده د رب امر ده د رب لارښوونه ده په دې عظیم کتاب قرآن کې الله سبحانه وتعالی رب درته وایي و ای هغه انسانانو چې تاسو دا خوښویه محبت لرئ له دې سره چې بېحیایي په مؤمنانو کې خوره کړئ الله درته وایي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره د تاسو دپاره وایي دردناک عذاب ده په دنیا او په آخرت کې رب جل وعلا چې چاته عذاب اعلان کړل په دنیا کې هغه به بیا په ژوند کې خوشحالي وګوري نه چاته چې الله عذاب اعلان کړل
او دا بعضې مؤمنانو ورونو خویندو ته وایم چې دا د وسیو د لګي نه راپاک یاست اکاونټونه مو صفا دي میډیا کې مو ژوند د عزت د ابرو کړی ټول یو ځلې الحمدلله ووایه الحمد لله الحمد لله ثم الحمد الحمد لله ثم الله زموږ په دې حال باندې نور هم رب العالمین دې القرآن د دین هدایت را نصیب کړي ما نور هم داسې په قرآن او په دین را یو ځای اله العالمین ادا کوو تا ته شکر ادا کوو ربه چې ما او د ما ملګري د قرآن په درسونو را یو ځای کړي یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام